امام قرطبی رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی وی د اشعریینو د قبیلې یو 12 کسان راغلل مدینه منورې ته پیغمبر علیه السلام سره ملاقات د پاره. وی دغه وخت کې دوی داسې ټیم کې رو رسیدل چې دوی ستړي او د خوراک ټیم یو ندی یو ځای کې کېناستل د حضور علیه السلام سره د هغوی کور مبارک سره نږدې چته یو اړخ ته کېناستل وی چې دلته به خوراک کا کوکو سا صورت شو نو بیا به پیغمبر علیه السلام سره ملاقات د پاره ځو. ندی کې یو مرګري ته ووی چې ته لاړ شه او پیغمبر علیه السلام ته ووایه چې مونږه 12 کسان ستاسو ملاقات د پاره راغلی یو خو مونږه میلمانه یو د خوراک بندوبست را لپاره دی. هغه یو مرګري دا ذمہداري قبول کړوي زه به لاړ شم سوال جواب به وکم چې پیغمبر علیه السلام ته ویم چې مونږ 12 کسان یو مونږ له خوراک انتظام وکا. دغه یو مرګري لاړ او واپس راغی او د 12 مرګرو ته وی چې تاسو بیغمه شئ ډیر ښکلی انتظام د رزق به وشي. نو د ټولو مرګرو دا خیال وکړو چې ګنې د زمونږ سوال جواب پیغمبر علیه السلام له ورسو او هغوی ورته ښه وکړل چې او تاسو بېغمه چې زه خوراک درلیږم. دا ټول مرګري په دې خیال دي او په تمه ناست دي چې اوس به خوراک راشي. لږه شیبه چې تېره شوه خورین یو لوی خانکو 2 کسانو نیولی و او په هغې کې سرید تیار شو. سرید څه شی دی؟ د غوښې غټې غټې ټوکړې وي او غوښه پخه شوې وي او هغې کې ډېره ښوروا شوې وي دې ته سرید وایي چې بنده پکې روټۍ ماته کي دا سرید دی. دغه 2 کسانو دغه د خاورو نه جوړ غټ خانکو او هغې راوړو په هغې کې سرید خوراکو. وایي اشعریین څه شو؟ ندی ورته پاسېدل وی اشعریین مونږ یو. نو 12 کسانو هغه خانک ته لاندې وتلو روټۍ ماته شوې غوښه پکې پسته شوې دوی روټۍ خوراک وکړو. ندی چې خوراک ښه په مړه خېټه وکړو دوی ډېر خوشحاله شو. خوراک ته ډېر پاتم شو ډېر برکت یې وکړو. نو چې کوم باقي پاتې شو ندی یو 2 کسان پیغمبر علیه السلام له اولیږل نه دا ورله یو څو شکریا ادا کا. د الله محبوبه مونږ ستا میلمانو تا زمونږ ډېره ښه میلمستیا وکړه او دا نور ملګري مو ورسره لاړل. نه چې کله پیغمبر علیه السلام په خدمت کې دوی حاضر شو نه دوی ټولو ورله شکریا ادا کوله چې مونږ له ډېر ښه انتظام وکړو په مړه خېټه خوراک دې راباندې وکړو شکریا ادا کوو. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې ما خو تاسو له د روټۍ انتظام نه دی کړی او نه مې تاسو له څه درلیږلي څنګه زما شکریا ادا کوئ. ندی هغه مرګري ته مخ راواړو چې هلکه ته مونږ رالیږلی تا وی چې انتظام به وشي سوال جواب رسېدلی دی نو تا خو وی چې سوال جواب رسېدی انتظام به وشي نو ته چا له تللی وی. پیغمبر علیه السلام خو وی چې زه ته نیم خبر. نه دغه صحابي وی د الله محبوبه زه د مرګرو رالیږلم تاسو ته مې سوال جواب کول غوښتل چې 12 کسان یو مونږ له د خوراک انتظام وکړه د رزق بندوبست وکړه. دغه وخت چې زه د پردې نه هغه غاړم دننه راتلم نو د پردې نه هغه غاړه ما ستاسو تلاوت واورېده. تاسو تلاوت کې دا آیت لستو وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. نشته دی په مخ د ځمکه یو زنده سر او یو جاندار مګر د هغه روزي دا به د الله تعالی په ذمه وي الله تعالی به رزق ورکوي. دا صحابي وی چې د الله محبوب ستاسو په خوله مبارکه دا آیت مبارک مې واورېدو ما وی چې زه د دې مرګرو د رزق دا اطلاع پیغمبر علیه السلام لسله ورکوم. الله تعالی په خپل فرمایي چې هر چا د رزق او د روزې زه ذمه دار یم زه به هر چا له رزق ورکوم چې کم زنده سر دی. نو مونږ خو انسانان یو نو مونږ له بیا ولې نه راکوي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې بېشک الله تعالی تاسو له دا رزق غیبی انتظام کړو تاسو له را لېږلی دی. نو الله تعالی روزي رسان دی. الله تعالی هر چا له روزي ورکړی ده ورکوي
او صرف دومره د چې اعتقاد په الله تعالی او ساته چې روزي رسان الله دې هر چاله ور کوي مونږ له به امرا کوي.